نیوزیلینڈ د پاکستان خلاف ټوئنٹی سیریز د پاره یو مضبوط سکواډ اعلان کړی دی. آیا د پاکستان دغه ټیم چې کم کپتان د ټوئنٹی سلمان علي آغا دی، سلمان علي آغا به د نیوزیلینډ د ټوئنٹی له شکست ورکړي که نه؟ راځو سکواډ طرف له خبره په بات کې هم کوو. د دې کپتان چې کم دی مایکل بریسویل دی، یو زبردست آل راونډر دی چې بیټینګ هم ښه زبردست کوي، بالینګ هم ښه زبردست کوي. دا کپتان دی، نوی سانټنر کپتان نه دی جی. فن ایلن دی، اوپنر بیټسمین دی. مارک چیپمن زبردست کھلاڑی دی، پاکستان ته په پاکستان کې زبردست شکستونه د مارک چیپمن په وجه باندې د نیوزیلینډ ټیم ورکړي دي. ښه جیکب ډفي دی، زیک فالکس دی، د تقریبا 15 ټوئنٹی میچز کړي، نوی کھلاڑی دی. مچ ہے دی، میٹ هنری فاسٹ بالر دی جی. کایل جیمیسن آل راونډر دی، فاسٹ بالنګ آل راونډر دی. بیټینګ ډیر ښه نشي کولی خو بالر ښه زبردست بالر دی. ډیریل میچل دی آل راونډر. جیمی نیشم آل راونډر. ویل اورورک بالر دی جی، 2-3 ټوئنٹی میچونه کړي دي. ټیم رابنسن چې کم دی دا هم ښه کھلاڑی دی. بن سیئرز ښه بیټسمین دی. ټیم سیفورد اوپنر بیټسمین دی. ایسو دی آل راونډر سپینر بالر دی اور بیټینګ هم لږ ډیر کولی شي. نو یو زبردست ښه تکړه سکواډ نیوزیلینډ د پاکستان خلاف ټوئنٹی سیریز دپاره اناونس کړی دی. اوس دې سکواډ له تاسو وګورئ جی، دا کھلاړیان به تاسو پیژنئ، دی پرفارمنس په لړۍ تاسو کتلي. آیا د پاکستان د سلمان علي آغا ټوئنٹی ټیم به دې ټیم له شکست ورکړي په نیوزیلینډ کې که نه؟ خپله قیمتي رای ما سره په کمنټ کې شریکه کړئ.